أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعوني. دا سورة الشعراء دي آیات یوسل انم دی سورت چی دی شپږویشتم دی پارا نولسمه ده. نن دا بیان درته کوم چې کوم مولوي صاحب لمونځ بیا پیسو نه ورکوي او اذان بیا پیسو نه کې په دا رقم مولوي پسې لمونځ کول آرام دی که هغه دغه تنخواه ته جایز ووایي دا د الله د قرآن منکره دی دی د انبیاو وارث نشي جوړېدلی. نوح علیه السلام دی نیم سوه کاله دعوت الله وچلوي هیچا ته خواست نه دی کړی چې یاره ته ماته یا زکات راکه یا خیرات راکه یا غریب یم. نن سبا برای نام شیخ الاسلام مناظر الاسلام شیخ الحدیث مولوی مفتی پیر صاحب د الله کتاب بغیر د پیسو نه وایي دا د انبیاء وارثان نه دي، دا د فرعون د وخت د ساحرانو وارثان دي. زما ورونو په دا رقم مولا پسې لمونځ مه کوئ، دا لمونځ آرام دی، دې ته که څوک جایز وایي دا کفر دی. وګوره نوح علیه السلام څه ورته وایي خپل قوم ته؟ وایي وما سألکم علیه، ای قومه زه د دې څه غوښتنه نه کوم علیه پر دغه اسلام باندې، پر دا او دعوت اسلام باندې من اجر د مزدرینا ان اجر نه د زما دا مزدری الا خو بیا دا علی رب العالمین، پر هغه رب چې د ټولې دنیا ساتونکی دی. فاتقوا الله ورېږ د الله نه واطیعوني زما خبره ومنئ. نو اوس دغه رقم صالح دغه چې هود علیه السلام دی هغه وایي وما اسألکم علیه من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. وما اسألکم زه نه غواړم اولتیسه علیه پر دغه دین باندې من اجر یو تنخواه ان اجری نه د زما دا مزدری الا خو بیا دا علی رب العالمین، پر هغه رب د مخلوقاتو چې هغه الله دی. دا هغه رقم صالح علیه السلام وایي وما اسألکم علیه زه نه غواړم لتینه پر دغه دین اسلام باندې پر دعوت او تبلیغ باندې من اجر یو څه مزدوري ان اجر نه د زما مزدوري الا خو بیا د علی رب العالمین، پر هغه ذات چې هغه د ټولې دنیا پالونکی دی. دا هغه رقم لوط علیه السلام وایي هغه څه وایي و انی لکم رسول امین، زستی د پاره رسول یم امانتګر یم، د ځانه خبره نه کوم. زموږ اکثره بېدینه شیګان سنیان فنشفیلیان و تبلیغیان اهل حدیث دا ټوله د ځانه خبرې کوي، امینان نه دي، د ځانه څخه دینونه جوړ کړي دي. هغه وایي فاتقوا الله واطیعوني، وویرېږئ د الله نه زما خبره ومنئ. وما اسألکم زه نه غواړم اولتۍ څخه علیه پر دغه دین اسلام باندې من اجر یو څه بدله مزدوري ان اجر نه د زما مزدوري الا خو بیا دا علی رب العالمین، پر هغه ذات
چې د ټولې دنیا پالونکی دی. وګوره دغه رقم او شعیب علیه السلام دی. هغه وایي فاتقوا الله، ای خلکو د الله نه ویرېږئ، وعاطعوني زما خبره ومنئ، انی لکم رسول امین، زه ستاسې دپاره یم رسول امانتګار، چې څه رقم رب دې نکړ هغه رقم یې زه تاسې ته بیانوم. وما اسألکم، زه نه غواړم او له تاسې څخه من اجر، وما اسألکم، زه غوښتنه نه کوم او له تاسې علیه پر دغه اسلام باندې، پر تبلیغ باندې، د دغه او د دین پر کارو باندې من اجر، یو څه تنخواه. ان اجر نه ده زما تنخواه الا خو بیا ده علی رب العالمین، پر هغه ذات چې هغه د ټولې دنیا پالونکی دی. د هغه رقم دا ټول انبیا دا ویلي دي. وګوره محمد مصطفی صلی الله علیه و وسلم خپل قوم ته څه رقم اعلان کوي. الله ورته ای پیغمبره اعلان وکړه، د مکې خلکو ته یې وکړه، یهودو ته یې وکړه، نصارا ته یې وکړه، ټولې دنیا ته خطاب وکړه. قل ورته ای پیغمبره ما اسألکم، نه غواړم زه او له تاسې څخه علیه پر دغه قرآن پر ویلو باندې، پر لمانځه ورکولو باندې من اجر، یو څه مزدري، وما انا نه یم زه من المتکلفین، زه نه یم د هغه چا چې پر خلکو باندې زحمت اچوونکی یم. زه نه یم چې زه تاسې ته او تکلیف درکړم. دا تنخواه غوښتل خو دا تکلیف دی. ملا صاحب که غواړي وایي یا الله، وایي ملا ته پی په کار دی، که د خري که د سپي، ملا ته باک نشته. د هغه رقم په سوره شورا کې 20 نمبر آیات دی. ذالک الذی، د هغه فضل دی د الله له طرفه، یبشر الله چې زیری ورکوي، خوشخبري ورکوي الله پاک عباده خپلو بندګانو ته، الذین هغه بندګان آمنو چې هغه ایمان والا دي، هغو ایمان راوړی دي، وعملوا الصالحات چې هغه عمل کوي او په طریقه د پیغمبر علیه السلام. نو ای پیغمبر اعلان ورته وکړه، قل ورته ووایه لا اسألکم، زه نه غواړم او له تاسې څخه علیه پر دغه اسلام باندې، پر قرآن باندې، پر دا دین اسلام باندې اجرن، یو څه مزدوري، الا خو بیا غواړم المودة، هغه مینه، فی القربا، د خپلولي، هغه خپلولي چې ده ای ابو جهله، ای ابو طالبه، ای کفارو، ای د مکې مشرکان، هغه زموږ په مابین کې چې کوم قرابت دی، هغه د الله د رضا دپاره زه تاسې ته بیانوم. زه پر دین پیسې نه غواړم، مګر هغه خپلولي غواړم. هغه او نفرت مه راسره کوئ. که ستاسې خیال وي چې دی باچهي غواړي، دی پیسې غواړي، هغه زه نه غواړم. او وایم ومن یقترف حسنه، هغه څوک چې وکړي یو نیکي دپاره د الله د رضا، نزید له موږ به ورزیاته کو. دغه ملا صاحب چې دی تا ته لمونځ درکوي په مسجد کې، یو په 20 یا په 50 او څومره چې تی ولاړ د هغو له ثوابونه ده ته م ورکړي، الله زه به ورزیاته کړم. فیها د ده په عمل کې حسنن ښېګړه، بهتري، یو په لسه، په سله، په وسه، چې څومره قدر ستا اخلاص. ان الله بېشک الله چې دی غفور بخښونکی، رحیم مهربان. نو اوس د هغه رقم وایي که څوک د دنیا دپاره مینه دغه کوي، ده هر سړی که د دنیا دپاره عمل کوي، الله وایي من هغه څوک کانه یریدو چې هغه اراده لري، هغه غواړي کوشش کوي هر سل آخرتي، د کیتۍ د آخرت،
یعنی عمل په دې دنیا کې کی جهاد کوي منځونه کوي خلکو ته ښه خبرې کوي د الله قرآن بیانوي الله وایي زه به ورزیاته کړم د ده کیتۍ نزید ورزیات بکو له دته په هر شي د په کیتۍ کې حدیث کې راځي دنیا مزرعة الآخر دنیا چې ده د آخرت کیتۍ ده دا حیات هغه حدیث دی ومن کان هغه څوک یریدو چې هغه غوښتنه کوي اذان کی پیسې پر واخته لمونځ یوه کې پیسې پر واخته د الله قرآن یوه پیسې پر واخته جهاد یوه کې پیسې پر واخستلې الله وایي نؤتیه موږ به ورکړو الله وایي ومن کان یریدو هغه څوک چې غوښتنه کوي هر څه دنیا د هغه د فصل د دې دنیا جهاد یوه کې د پیسو دپاره نؤتیه الله موږ به ورکړو منها د دې نه وما له نبوي د دپاره فی الآخرت په آخرت کې من نصیب هېڅ حصه د ثواب الله د ثواب پر الله باندې نو دلته په سوره نون کې وایي اے پیغمبره دوی ته اعلان وکړه ام تسألهم څه غواړې ته او له دوی نه اجر یو څه بدله ته د دوی نه تنخوا غواړې که زکاتونه غواړې په هم دوی چې دي د دغه پیسو څه چې ته دا او تنخوا اخلې من مغرم د تاوان د بوج څخه مثقلونه دي د باو سوي دي آیا ته پر دې باندې تا تنخوا یې ښه ده چې دي د هغه د وجې د قرآن ته غاړه نه ایږدي تو خدا نه غواړې نن سبا که خبره کې سترګې غټې به خان نواب پیر صاحب سترګې غټې دې راوکاږي په سترګو ته بیروي الله وایي وان یکاد الذین کفروا بالکل نږدې دي هغه کسان کفرو چې کافران دي لیزلقونک ستا وبیروي بابصارهم په خپلو سترګو سره لما کله چې سمعو چې دوی واوري الذکر قرآن ویقولون دوی وایي وانه بېشکه دی چې دی لمجنون دا لیونی دی اوس بیا وایي دا لیونی دی دلره د بیابانه پیسې راځي دی چیش خوري الله دغه بېایمانه مولا دی چې دا خبرې کوي الله وما هو نه دی دا قرآن الا خو بیا دی ذکرون دا انیسیت دی للعالمین د پاره د مخلوقاتو زما ورونو کم مولا ساسي پر دین پیسې احباب سمون نه دی جایز تعویزګر کوټګر چاشګر پیران په دې پسې بالکل چې کم سړی ځان پیم شاپیم پیم سمون نه کی کوي زه پنځفرایم زه الادیسم کپټنا په یو پسې سمون نه کی په هغه چاپ کې ځای د الله حق لپاره ولي الله ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه الله ما د هر انسان سره د مؤمن سره ځانو مالاخص په اواز کې د جنت بیا د پنځه وخت وعده کې چې التحیات لله والصلوات والطیبات یا لازمه قولی عبادت بدنی عبادت یا لا مالی ودا خاص کر استاد رضا پاره دی نو کم مولا چې پر دین پیسې اخی کدی ته د جایز وای د الله د قران څخه منکر دی د الله ومن لم يحكم بما انزل فاولئك هم الكافرون الله څوک چې ما په نازل شوي کتاب فیصله نه کړي دا کافر دی وما يجحد بآياتنا الا الكافرون الله څوک چې ما په نازل شوي کتاب سره فیصله نه کوي هغه کافر دی دا هغه رقم ما د آیاتو سره انکار نه مگر اخر ځای کافران دا هغه رقم په سوره یوسف کې یو څلورم نمبر آیات الله نبی اعلان وکړه ما تسألهم ته نه غواړې اولادین علی پر دا قرآن باندې من اجر یو څه مزدوري ان هو نه دی دا قرآن الا خو بیا دی ذکرون دا د نصیحت کتاب دی دا د قبلولو کتاب دی للعالمین د پاره د ټولو مخلوقاتو دا رقم په سوره انعام کې او 90 نمبر آیات د اتلس انبیاء بیان شوی دی الا اولئک الذین دا خلق دی
احد الله تعالی هدایت کړی دی فبهداه مقتدی نو د الله هدایت چې دی پر هغه باندې او روان سي د الله هدایت دی پر دین پیسې ماخه دا استاد ځان مال ته پر الله خرڅ کړی دي نو د الله د پر خرڅ کړی دي پر دې پیسې ماخ قل ورته اسالکم زه نه غواړم او لتی صالح پر دغه اسلام باندې پر قرآن باندې اجرین یو څه مزدوری تنخواه زکاتونه ان هو نه دی دا قرآن الا خو بیا د ذکر د انسیت للعالمین د پاره د مخلوقاتو وما قدر الله کا قدر دی د الله عزت نو کی په حق عزت سره دین واخ د پیسو د پاره الله دې زما عزت نو کی زما حکم نو منی پیسې واخسره دا خلق جهنميان دي د دې د عمل بدلن نست بلورا دا غرکم الله چې کم چا عمل وکي د جنت اولئک داخل الجنه خلق دي ليس لهم في الاخر نس دې لپاره په الاخر په اخرت الى النار مگر ور الله په اخرت کې نس مگر ور وحبط برباد ما عملونه سنو چې دې کړو په دنیا کې وباطل الباطل سما كانوا چې دوی عملونه کوي ټول عمل برباد سلو ختم سو د دې جهنم دی زما ورونو په هغه ملاب چې مزمکه چې هغه پیسې اخلي پیسې واسه هغه د الله د دین دشمن دی هغه بیا اک نسی بیانوله واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین